آیا واقعي عمران خان ته په جیل کې یو بل ډیل کولو آفر شوی دی چې وزیر اعظم به د ستا په خوښه باندې راځي؟ دې خبره کې څومره حقیقت دی په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. خو بل طرف ته عمران خان د خپلو کارکنانو نه 3 ورځې غوښتي دي چې 3 ورځې تاسو صرف مال راکئ او 3 ورځو کې دا کار وکئ. جی 3 ورځې صرف پی ټی آی ته ورکئ او 3 ورځو کې تاسو دا مهم وچلوئ. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل آیا واقعي نواز شریف ته د پاکستان عوام چې کوم دی بیوقوفه ښکاري؟ د نواز شریف په سوات جلسه کې یو اهم تقریر کړی دی چې په هغې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. عدت نکاح کیس کې هم تیزی راغلی دی. یو بله فیصله هم د عمران خان خلاف راتلی شي. پاکستان تحریک انصاف خپل انټرا پارټي الیکشن ملتوي کړی دی. د دې شاله څه وجه ده په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نور هم څه اهم تفصیلات دي چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. نو ویډیو خپله هم کمپلیټ وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پیله د عمران خان په پیغام باندې خبره کوو چې عمران خان د جیل نه کم پیغام جاری کړی دی او عوامو نه یې د څه ډیمانډ کړی دی چې تاسو صرف 3 ورځې مهم وچلوئ. 3 ورځې صرف تاسو پی ټی آی ته ورکئ او په دغه 3 ورځو کې تاسو صرف په خپله علاقه کې مهم وچلوئ او په دغه مهم کې تاسو هر کور ته ورشئ او هر کور کې هر سړی پوی کوي چې را روان 8 فروری باندې کم الیکشن دی. د پی ټی آی چې کم رهنما دی په خپله حلقه کې ولا د پی ټی آی رهنما وښیئ او ورسره تاسو د هغه انتخابي نښه هم وښیئ. ځکه ډېر خلک په داسې چې به الټریټ وي، مطلب د هغوی به تعلیم نه وي، هغوی به په بیلټ پیپر باندې بیټ پسې ګرځي او په بیلټ پیپر باندې د بیټ نښه شته نه. نو تاسو د پی ټی آی چې څومره هم کارکنان یې یا څومره هم امیدواران یې، نو تاسو 3 ورځې دا مهم په خپلو علاقو کې وچلوئ. جی بل عمران خان دا هم ویلی دی چې ما ته صرف ستاسو ووټ پکار دی، ځکه دا ووټ چې کوم دی دا به موږ از هتیار استعمالو د هغه خلکو خلاف. کم خلک چې په ملک کې مافیا دي، کم خلک چې په ملک کې بدماشیانې کوي، نو دغه مافیا نه به موږ صرف ورصرف د ووټ په ذریعه باندې ځان خلاصو. جي بل عمران خان ته یو ځل بیا په جیل کې د ډیل کولو آفر شوی دی. خبره کې څومره حقیقت دی په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو چې مطلب وایي وزیر اعظم به د ستا په خوښه باندې جوړیږي. مراد صاحب یو ټویټ کړی چې په دغه ټویټ کې هغه د دې خبرې انکشافات کړي دي چې عمران خان مخې ته یو ځل بیا 3 آپشن کې ښودل شوي دي چې ته معافي وغواړه، سیاست نه ځان لرې کا، د خپل ځان په ځای بل کس راوله، د خپلې پارټۍ مشر یې کا. مطلب 3 کاله وایي ته ځان د دې پارټۍ نه لرې کا، 3 کاله ته به نګاه لکې پارټۍ سره به د هیڅ قسم کار نه وي. موږ به تا ته 3 نومونه درکو، هغه 3 نومونو کې به ته یو کس وزیر اعظم هم سلیکټ کې، د ستا په خوښه به د ملک وزیر اعظم راځي. خو عوامو ته به ته دا خبره کوې چې دا وزیر اعظم مطلب زما په خوښه باندې راغلی او دا وزیر اعظم ما سلیکټ کړی دی. جی بل مراد صاحب دا هم ویلي دي دا خبره د بشرا بیبي په خوله باندې عمران خان ته د لیږلو دپاره کوشش شوی و، خو بشرا بیبي د دې خبرې نه انکار کړی دی او دا خبره عمران خان ته نه ده رسېدلې. جی اوس پر راشو د نواز شریف باندې چې پرون نواز شریف په سوات کې یو تقریر کړی دی او په خپل تقریر کې دا خبره کړې ده چې کم خلک تاسو بار ازماو کړي دي، نو هغه خلک بار مه ازماوئ. چې کم خلک تاسو مخکې یو ځل ازماو کړي دي، نو هغه بار مه ازماو کوئ. نو دلته خو دا خبره پیله په نواز شریف باندې هم اپلای کیږي، ځکه نواز شریف خو په پنجاب کې ګوره وزیر اعلی پاتې شوی دی. حکومت د پاکستان باندې 2-3 ځله راغلی دی، په مختلف صوبو باندې دغه په پنجاب صوبه باندې سپیشلی هغه 100 ځله حکومت کړی دی. نو دا خو په ده باندې دا خبره امپلیمنٹ کیږي. ته مو هم مخکې ازماو کړی، نو بیا موږ له پکار چې ستا کم سپورټران دي چې هم تا نه ازماو کوي. او دا ځل په هر جلسه کې دی وایي چې لکه دا ځل موږ له د پاکستان حکومت ملو شو، موږ به د پاکستان تقدیر بدلو. جي نو څنګه به تقدیر بدلوي؟ د پی ډي ایم حکومت الریډي هغه چې دی مین رول پکې دی یو پی ډي ایم حکومت کې چې کې قرضې وایسته او خپل کیسونه معاف کړ او خپې یو ویښ کېږي او کیسونه خپل معاف کړ. نواز شریف ته لارې مکلو کېږي. بل طرف ته عمران خان عدت نکاح کیس کې هم تیزی راغلی دی. پرون په دغه کیس کې هم ټرایل شوي دي، 11 غنټې په دغه ټرایل باندې ټرایل شوي دي، په دغه کیس باندې ټرایل شوي دي او کېدای شي ډېر زر د دغه کیس فیصله هم راشي او هغه هم د عمران خان خلاف دغه فیصله راتلی شي. د عمران خان وکیل سلمان صفدر ویلي چې دې کیس نه پس په اډیاله جیل کې عدالتي کاروایی نه کیږي. عدالتي کاروایی به په دې مطلب دی دغه نه پس په جیل کې ختم شي او دې نه پس چې څه هم کیږي هغه په های کورټ کې کیږي یا په سپریم کورټ کې کیږي. جی بل پی ټی آی خپل انټرا پارټي الیکشن ملتوي کړی دی. پی ټی آی اعلان کړی و چې 5 فروری باندې موږ انټرا پارټي الیکشن کوو. نو اوس عمران خان خپل لیګل ټیم او کور کمیټي ته ویلي دي چې تاسو لا فلحال انټرا پارټي الیکشن مه کوئ، ځکه که تاسو اوس الیکشن کوئ نو د پی ټی آی چې څومره هم کارکنان دي یا د پی ټی آی هم څومره هم امیدواران دي، هغوی به ټول فوکس په انټرا پارټي الیکشن وکړي او انټرا پارټي الیکشن دا ټایم نه دی. موږ سره ټایم کم دی، الیکشن راجوخته په 8 فروری باندې الیکشن دی. نو څومره هم امیدواران دي یا کارکنان دی له پکار دي
چې په عام انتخاباتو باندې خپل فوکس کنټینیو وساتي جی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.